چې ډېره مهرباني ستاسو د ټولو وجه خو مین دا ده چې خلک زیات تر عمران پاټۍ نه دي کې د ټولو ملګري د یوسف خان کلامو ته شامل شو دې کې زیات تر خلک د پي جي نه مستقیم په دې خوا راغلل چونکې دا د پي جي حکومت د لیډرانو یا چې کوم سیټینګ ایم پي ایم ان ایز هغوی خلکو له دا دروغو توقعاتو ورکړو چې موږ د دا تبدیلي به راولو ډزې نوکرۍ به خلک بېروزګاره شو د کارونو ورته لارې کوڅې نه پخېږي د بجلۍ د ګیس کار نه کېږي هغه لا نه کېږي خو چونکې دا څومره ورځو نه مختلف فیډرې کې تاسو وګورئ پنجپاو یا د علاقو 25 دیهات تقریبا د هفتو د میاشتو نه فیډرې بندې دي خلک دلته مایوسه شو د ګرانۍ نه مایوسه شوي تیل ګرانېږي ورځ په ورځ نو دې د وجې خلک اوس چونکې موږ دلته د څومره د الیکشن نه بعد د وزارت الیکشن نه بعد انحصار کوي چې قدر په تاثیر باندې تاسو وګورئ د صرف قانون د پارټي یو اکټیو جماعت دی چې هغه د خپل اکټیویټیز جاري ساتي د پی ډي ایم کې هم زه وایم چې د 400 نه د ټول نه ډېر تعداد د قدر خلکو د پی ډي ایم په پلیټ فارم باندې حصه اخیستې ده او د قومي پارټۍ د جنډې د لاندې هغوی دغه کړې ده حصه اخیستې ده نو اوس د هغې په سلسله کې موږ دلته دا کوم چې میټینګ و دې کې موږ دا وویل چې چونکې موږ دا 2-3 میاشتې د پی ډي ایم له ورکړې وې اوس موږ د قومي پارټۍ زموږ د قائد حیات خان شیرپو صاحب برسي د 46 وي چې په دې کې هم د شمقدر خلک د مخکې شانتي د هغې نه هم ډېر په ګڼ تعداد باندې شرکت وکړي جناب تاسو په ضلع چیرمین هم یې د ضلع په دغه سره تاسو څه پیغام ورکوئ د 11 فروری حوالې سره زه خو د ټولو ضلع 400 ټولو خلکو له مختلف جماعتونو د مختلف فکر خلکو له دا پیغام ورکوم چې تاسو راشئ د حیات محمد خان شیرپو صاحب برسي کې شرکت وکړئ د دې مختلف وجوهات دي مختلف وجې به د پي ایم چې شرکت وکړي که تاسو وګورئ د پښتنو دپاره په دې صوبه خیبر پښتونخوا کې چې دلته کله د سیاست آغاز وشو کله پاکستان چې جوړ شو دلته د شمار یو نیمه پارټي وه چې هغوی یو جاګیرداري وه او هغوی دغه د خانیزم پروموټ کو صرف حیات خان شیرپو صاحب راپاڅېده او هغوی دلته خانیزم خاتمه وکړه یو عام سړی زما او ستاسو فرنګي سړی اوس راپاڅېدی شي او هغه په 400 په دغه کې په سیاست هم کولی شي دلته جایداد هم جوړولی شي خپل کار روزګار هم کولی شي هغه غلامي هغه کوم د ذهني غلامي وه هغه هغوی ختمه کړه نو دویمه خبره دا ده چې اوس تاسو وګورئ که په افغانستان کې په پاکستان کې د ټولو پښتون قام هغوی سترګې افتاب احمد خان شیرپو صاحب ته دي هغوی که تاسو وګورئ په افغانستان کې دا کوم چې پیس پروګرس دی دا کوم پیس اګریمنټ شوی د افغان طالبانو د یو اس ګورنمنټ کې دی کوم د تیر د افتاب خان د 10 کالو خواري ده نو تاسو وګورئ نو زه وایم چې په دې پښتونخوا باندې کې صرف د افتاب احمد خان شیرپو صاحب دی چې هغه زموږ د مشکلاتو نه د پښتونخوا مرستې شي او موږ د سوکالۍ طرف ته بوتلی شي